د انډونیشیا په بالي جزیره کې د مشرکانو یو قوم اوسیږي. دا هم هندوان ځان ته وایي، خو د هندوستان د هندوانو نه دوی مختلف دي په عقیده کې هم او په رسمونو کې هم. د نورو شرکونو بت پرستۍ سره سره په ټوله دنیا کې د دیو یو خاص عمل چې دی ورته ناګابین وي، هغه مشهور دی چې د مړی باندې د مړی په اخیری رسوماتو د دیو د واده نه سیوا خرچه راځي. کچری څوک ورکه مړ شي او د هغوی سره چې کوم دی پیسې نه نو خپل مړی وسیځي، خو بیا د اخري رسوماتو لپاره کم از کم $10,000 پورې جمع کوي چې هغه اخري رسومات ادا کړي، ځکه چې دی عقیده دا ده چې په اخري رسوماتو باندې به دا پته لګي چې دا کم ژوندي دي نو دی د خپل مړي سره عقیدت او محبت څومره. دا اوس یو مالدار سړی مړ دی، د هغه تابوت راوړی شو او دا به اوس دی ډولۍ ته ور وخېجولی شي. دا ډولۍ به په ټول ښار کې دی له چکر ورکوي، شاته ورپسې تماشو د میوزیک والا ورپسې هغو به خپلې تماشې او لوبې کوي او دغه شان چې کوم دی په ټول ښار کې چې کله چکر ولګي د هغې نه پس په بیا دا د سیزلو زګي ته وړي. دا خلک دا عقیده ساتي که دا ناګابین یعنی چې دا رسیزلو رسم ادا نشي نو د دې انسان د روح نعوذ بالله بیا ورکیږي او بیا انسانانو ته د پیري په شکل کې یا د بوت په شکل کې ورننوځي. بل د دې خلکو عقیده داره چې د دې سیزلو سره دا کس که ګناهګارو نو د ګناهونه او نجاستونه ټول د بدن نه ختم شي. سبحان الله، مشرکان دی الله جل شانه په هر طرف څه دیوله سزا ورکوي، خو چې چېرې څوک نه پوهیږي نو په سترګو باندې پردې راشي، په غوږونو او په زړه باندې هم پردې راشي. دا اوس د جنازې دغه تیار شو، ډولۍ تیاره شوه. دا ډولۍ به اوس ډېره غټه بانسونو باندې تړلی شوي او د کلي خلک یې راجمع کړي، په جمع سره ویسي او دا د سیزلو ځای دې لپاره جوړ شوی دی. دې د سیزلو ځای له به راورسولی شي او تېر چاپېره خلک ناست وي، نغارې وي، سورني وي او خپل میوزیک بجاوي او د دې په منځ کې چې کوم دی د سړي نه تیکې جوړېږي. په اخیره کې د دې ایره راغونډه شي او هغه بیا په بله ډولۍ کې کېښودی شي او هغه بله ډولۍ چې کوم دی بیا د خپل یو دریاب لکه په انډیا کې چې ګنګا دی نو اینه دا اوس دا تیکې او دغه ایره راجمع کېږي، دا به ډولۍ ته خېجولی کېږي. دې ډولۍ کې چې کوم تېره دغه مړي ایره او باقیات کېښودی شي او دا به اوس په بله تماشه کې ځان سره وړی کېږي. پنډت د دې پوجا وکړي، د مړي تصویر ښځه راوالي ځان سره او بیا چې کوم دی په بل پوجا باندې دې اوبو ته ورسوي او هلته کې چې کوم دی دریاب ته سمندر ته یا اوبو روانې اوبه چې هغې ته یې وراچوي. بهرحال د قرآن د آیات مفهوم داسې دی که په غره کې وي او که په هوا کې وي او که په ځمکې په اسمانونو کې الله جل شانه به یو کس راځیرئ او خپلې مخې ته بیا ودرئ او د هغه نه به د هغه د اعمالو تپوس کوي. په بار بار به د الله شکر ادا کوو چې د اسلام عظیم نعمت یې موږ او تاسو ته رانصیب کړی دی. الحمدلله علی نعمت الاسلام. الله جل شانه یې د شرک د هر قسم او د هر رسم نه زموږ د ټولو حفاظت وکړي.